رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن دا یو ملګری تپوس کړی دی چې مونږه دا کالج کې پروفیسر دی هغه سوال دا کوي چې په کالج کې د پرنسپل سے په اجازت باندې د وخت نه مخکې مونږ چوټي کوو کله کله پرنسپل سے په خپل هم د وخت نه مخکې چوټي وکړي شرعاً دا ناجایز دي د هغې وجه دا ده چې د دې ګورنمنټ سره د سرکاري ملازم یو اګریمنټ شوی یو معاهده ورسره شوي هغه معاهده په دې خبره باندې چې وایي د دې وخت نه دې وخته پورې به ته دا کار کې هغه که په یو دفتر کې بابو دی کلرک دی که هغه په سکول کې ټیچر دی که هغه په کالج کې لیکچرر پروفیسر دی که پرنسپل دی د ده نه حکومت دا وخت اخیستی دی مثلا زه به دا ووایم د 7 بجې حاضري ده او په 1 بجه چوټي ده د دې 7 بجو نه واله تر 1 بجې پورې دا ټایم دا د 1 بجې نه مخکې به دې چوټي نه کوي البته یو گنجائش شریعت ورکړی دی چې په دې پیریډونو کې مثلا د 3 پیریډ دي 4 پیریډ دي 2 پیریډ خالی دي په دې کې د ذکر او اذکار یا تلاوت کولی شي دغه خالی پیریډونو کې چې د کلاس ته په نقصان نه رسی خالی پیریډ دی پیریډ یې واغست پر ټیچنګ یې وکړو او بیا راغی کېناست نو کولی شي چې ذکر وکړي د تلاوت وکړي نفل وکړي او داس کې سړی وي هر وخت خو د وخت نه مخکې چوټي څه د حالاتو په تقاضا کوي البته د یو خبره شته په دې کې که پرنسپل صاحب ته دا اختیار حاصلي چې د حالاتو په تقاضا یا د ډېرې ګرمۍ په وجه یا څه داسې نور څه مسله پیښه شي مثلا ملګری پلار مړ شو د ملګري چې کومه دی نو زوی مړ شو د دې سټاف ممبر دی نو هغه دپاره که د پرنسپل صاحب ته دا اختیار حاصلي چې یاره د دې دپاره ته نیمه ګنټه مخکې چوټي کولی شي بیا خیر دی بیا پکې ګناه نشته خو که ناسې نه مزې دپاره چې راسې نه اسې ناسو زه چې ځو دا ناجایز دي دا به نه کوي ښه دا اومقه سوال بله حصه ده چې په کالج کې د سبقونو چې کم پیریډ دی دورانیه ده کم ډیوریشن دی پوره شو لکه مثال په طور 3 میاشتې که چېرته د سلیبس مطابق یو سړی کار کوي په دې سکولونو کالجونو کې سلیبس وي اوس موږ مدرسو کې دارالعلومونو کې سلیبس جوړ کړی دی سلیبس دا مطلب دی چې دا ټول کتاب موږ په ټول کال تقسیم کړی په 9 میاشتو باندې یاره دې میاشت کې به د دې ځای نه دې ځای پورې دغه کې د دې ځای نه دې ځای پورې نو 9 میاشتې هغه سبق ویلی کېږي که چېرته په دې طریقه باندې وي او هسې یو استاذ ولګي او خپل سبجیکټ هغه خپل کتاب خپل مضمون دا د وخت نه مخکې ختم کړي دا غلطه کوي دا ښه نه کوي په کار ده چې دی لږ لږ سبق ووایي او دی هغه خپل وخت ته چې کوم دی هغه پریپریشن ډیز هغه ورځې چې کومې ورځې سټوډنټانو ته د تیاری دپاره ورکولی کېږي هغه 10-15 ورځې هغه میاشتې نه وي هغه د قانون چې د ایجوکیشن کوم قانون دی هغې کې دا ده چې هغه به 15 ورځې اکثر سکولونو کې هغه لږ زیات وشي 20 ورځې وکړي 22 ورځې وکړي کم پرنسپل چې هغه ټایم کم دغه کوي چې یاره دا د 15 ورځې وشي نور ورځې مخالفت کوم او تیم مخالفت کوي او سټوډنټان هم لتې ټکوي او استادان هم وایي چې زر تر زره وشي دا ښه خبره نه ده څومره ډیوریشن چې دی هغه به پوره کول غواړي هغه د تعلیمي سال چې څه ته ویلی کېږي بیا که بالفرض یو استاذ یا یو لیکچرر یا یو پروفیسر هغه خپل مضمون مثلا د خپل وخت نه میاشت مخکې ختم کړه هم به دې حاضري کوي ما تا ته مخکې ووي چې تا دا وخت
په ګورنمنټ خرڅ کړی دی او د دې وخت په مقابله کې ګورنمنټ تاله دونه تنخواه درکوي دغه ډپارټمنټ تاله غټه تنخواه درکوي ډېرې پیسې درله درکوي دلته یو دیاړمار ته وګوره سهار نه مازدیګره پورې د غریب پوسته کې وځي او مازدیګر له 600 روپۍ خلک ورکوي یو ګلکار ته وګوره مازدیګر له 1200 روپۍ ورکوي او د سهار نه ماسخوتانه پورې او په سکولونو کې یا په کالجونو کې یا په دفترونو کې هر ځای کې چې سرکاري ملازم خبره چونکې دلته د کالج خبره ده نو ما ځکه د کالج او سکول نوم واغستم هر ځای کې چې غټه تنخواه چې بې خونده تنخواه مې نو د کلاس 4 تنخواه هم 17-18 هزار روپۍ ده په سکول کالج کې چې کلاس 4 دی موږ ته پښتو کې چپړاسي وایو د هغه هم 18,000 روپۍ تنخواه ده خیال کې مراله نو بیا د یو ټیچر د یو پروفیسر د چا به لاک تنخواهي د چا به 1.5 لاک تنخواهي د چا به 40 زره د چا به 50 شپېته اتیا زره وي نو د دې په ځان قیامت نه راولي او دا کوم وخت چې دی دا دې په سکول کې حاضري کوي چې ګورنمنټ یې حاضري غواړي نو حاضري به کې خبره باندې پوه شوې د دې ښه حق او طریقه دغه ده